اوریدونکو ته سلام پېښ کوم. موږ نن سنټرل کورو ټټانګ د لیشرزي وایي علاقه ده چې ټټانګ نوم یې کلی دښته راغلي. د ملګرو د خولې دا مو اورېدلي چې دلته یو کور دی، د هغه شپږ ماشومان یتیمان لري او دلته د هغو د ګټنې دپاره یا دلته د خوراک د راوړنې یا د مزدوري والا هېڅوک لري نه. دا پنځه شپږ یتیمان چې تاسو ما سره څنګ کې کسو هم اورېدلي م دي چې اکثر ایدو شپه هم نه ورتېرېږي، ایدو ورځه هم نه ورتېرېږي. چونکې ایدو کور چې کوم دی دا هم داسې د غره په منځ کې پروت دی چې د علاقې نه هم لږ لرې دی. او دویمه خبره ده چې دا یتیمان هم دي. د ژوند نورو ضرورت سره سره د دو د خوراک هم ډېر دلته کمی دی. وجه اول دا دی چې دو بازار لري هم ډېر لري، او بل دلته چې کوم خلک دی هغه هم د غربت سره مخامخ دي. او دو چې کوم د سار سوره وه چې هغه والد صاحب دی هغه هم د بیماري وجې نه او د بیماري د علاج نه کولو وجې هغه هم وفات کړي. دا یتیمان تاسو پخپله هم کسو دا یتیمان په منټ کې ماته مسلسل د دو ټوخلي وي. دا ماشومان چې کسې دلته هم او د ځینې بیماریانو سره مخامخ دي، کسې نه دي که ټوخلي دي. دلته د دو د علاج لپاره هم څه ترتیب نشته. موږ سره هم یو ملګري چې د زکات پیسې ګوتره کړې وي او موږ هغه کوشش وکړو چې د دغو یتیمانو دپاره مو څه ورسره راوړو. خو چې کوم سامان راوړی دی هغه ښه دومره کفیل نه دی. په هر حال بیا هم هغه ټولې اورېدونکي چې هغه موږ اواز اوري هغو دپاره موږ بیا یو اپیل لرو، یو درخواست لرو. زموږ علاقه ډېره د غربت سره مخامخ ده. دلته ډېر داسې یتیمان موږ لرو په دارو کې، په کلیو کې، په غرونو کې چې هغه پلور نه لري، هغه د روزګار یا د پیسو ګټنې والا سړی نه لري. داسې غوندې خلک چې موږ سره کله زکات، صدقې، خیراتونه ورکوي، نن دغو خلکو دپاره بیا موږ څه د خوراک بندوبست کولی شو. موږ روان وخت کې دا کوشش دی چې داسې کوم یتیمان دي دو دپاره موږ ډاکومنټیشن تیار کړو. همدغه ماشومان موږ داسې سکولونو کې داخل کړو چې هغلته دو د سبق سره سره یو تربیت هم حاصل کړي. نو تاسو ټولو هغه مسلمانان وروڼه چې د ما اواز واوري موږ سره د دغو یتیمانو د ژوند جوړونې کې موږ سره دغو ماشومانو د ژوند ښایسته کونې کې موږ سره تعاون وکړو. تاسو کوم هم زکات خیرات تاسو موږ سره شیر کړو. موږ دغو یتیمانو د خوراک کمي سره سره د تعلیم کمی هم پوره کړو. ډېره مننه.